داسې کسان شته په دې پاکستان کې، خاص کر کراچي ځوانان. یو میډیا والا د کراچي ځوانانو ته وایي ستا نبی څوک ده او آخري نبی څوک ده؟ دی وايي موږ خبر نه یو. आखिरी नबी का नाम आप नहीं बता? याद नहीं यार, आपको आखिरी नबी का भी पता नहीं है? नहीं। हम किसकी उम्मत है? देख पाक की। क्या नाम है? नाम का नहीं पता। कैसे मुसलमान हो यार? आखिरी नबी का नाम नबी का नहीं पता आपको? افسوس تا په مسلمانې باندې ځان د مسلمانانو مو وایي. دا مسلمانان دي، عیسایان نه دي، هندوان نه دي، ځان د مسلمانان وایي. خو بیا هم چې دوی ته وایي ستا د نبي نوم څه شی ده، دوی وایي موږ ته پته نشته. چې ورته وایي آخري نبي څوک ده، وایي زه نه یم خبر. دا مسلمانان دي، داسې تعلیم څوک کوي؟ زه خو نه یم خبر چې دا څنګه تعلیم ده. ستاسې ځان ته د تعلیم والا وایست او تاسې ته نه خپل نبی معلوم ده او نه آخري نبی معلوم ده. سترګې دې ووځه، ستا د نبي نوم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ده او آخري نبی هم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ده. تا دا علم چیرې کړی ده؟ ته په دې نه خبر ستا نبی څوک ده؟ ته په دې نه خبر چې آخري نبی څوک ده؟ دا میډیا والا سوازن کې دا ویډیو ما ولیدله، نو ډېره مې خوا ورته بده سوه. افسوس پر داسې مسلمانانو باندې او پر داسې مور و پلار باندې افسوس چې خپل زوی ته دا نه ورشي چې زما او ستا نبي څوک ده او آخري نبي څوک ده. دا څه کوې؟ ځان ته غټ سټار وایي چې ډېر خلک یې په شوق سره ګوري چې هغه د کرکټ پلیران دي. دا ویډیو ما لیدلی ده، تاسو به هم لیدلی وي. ورته وایي د ماخستن څو رکاته دي؟ دوی وایي موږ خبر نه یو. د سهار څو رکاته دي؟ وایي 10 رکاته دي. د ماسپښین څو رکاته دي؟ وایي 2 رکاته دي که 4 رکاته دي. داسې ګډې وډې وایي. افسوس په داسې اسلام باندې. یو دوه نه ښیم چې هغه د دین